الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا رب العالمین صفات بیان شول، بیا د انسان عاجزی الله رب العالمین تا، او بیا د سوال مقام کی دعا مقام کی داسې او دعا چې دینه بهترین دعا نشته، کوي نو هغه بدل ته نقل وي چې انسان وي چې الله ما جنت الفردوس ته بوځي، د دې دعا نو اوچته دعا ده دا اهدنا الصراط المستقیم. وجداد چې ځان له جنت سوال لیو کنو صرف ځان له لیو کنو، او هدایت او صراط مستقیم دا د ټول خلق سره تعلق ساتي. نن ګوره دنیا کې 450 ملین خلق دا د دماغی امراض شکار، نو کردار کی خرابی، دماغی امراض تی کردار عمل هغه کی بیا خرابی. اتلک خلق هر کال خودکشیانی کوي، ځانونه وژني. اتلک خلق دنیا کې 900 کروڑ خلق دی دنیا کې، باقي کې 600 کروڑ خلق دی غیر مسلم، 600 کروڑ. کومه هغه خلقو د پاره سنو شو کوله، نو دا واړه کارونه چې دې کې پوتې څوک کړ، خپل ځان د پاره خصوصو قرآن زدکو، احادیث زدکو، خپل کور کې د دین کارو کو، خپل محله کې د دین کارو کو. دا هدایت کوم چې الله نازل کړی دی دا خپل زدکو او نور خلقو ته ورسو. نو بیا الله رب العالمین د نیتونو مطابق هغه اجر ورکړي. او سړی نیت چې ده هغه دا دی چې ځانم صحیح کوم، خپل کورم او څومره چې وس میوي نو د الله د دین کار وکوم. نو کې دې شي هغه په ټوله ژوندۍ کې هغه ته دا موقع ملاونه شي چې هغه د خپل علاقې نوم بار څخه لاړ شي. هغه نیت دی او خالص نیت دی، الله پاک ولا دا نیت مطابق اجر ورکړي. نو کوشش د دې هغه پکاري همیشه د پاره د آخرت حواله سره هغه تیارې. اصل ملګری تاغه دی چې تعالی آخرت جوړي، رور اصل رور دی هغه دی چې آخرت دل جوړي، استاد دی هغه دی چې آخرت دل جوړي. د دې کوشش وکړ د هدایت هغه دروازه په لا اله الا الله محمد رسول الله کولاو شي، دا د لارې دروازه ده. او بیا په دې رواني نو بل دروازه د جنت دروازه ده، آخر کې جنت دروازه، جنت ته پیرته. هیڅ کو غواړي پکې نشته، هیڅ دپان او کندې پکې نشته، سیده لار نه غلاره ده، او نه غلاره رنوي دار چا خو سیده لار. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با فرمایل چې تاسو دوه سيزونه پرېږدم، تاسو به چرې گمراه نشئ. ته پاغي باندې په مضبوطه په کلک عمل، یو د الله کتاب او بل زما سنت، دا صراط مستقیم. کتاب د الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل حدیث ده او هغه کې دا څه دي چې دا امت کې بدري او یا ډلې جوړي شي، ډېری زیاتې ډلې په دې امت کې جوړي شي، ټولې به جهنم ته ځي، صرف یو به جنت ته ځي. هغه جنت ته چې کوم ډله دین او ما انا علیه و اصحابي، دا باغ ډلې چې باغ طریقه باغ دین معنی په کوم معنی چې زم زما صحابه. بل حدیث کې دا څه راغلی چې څوک زمانہ بعد ژوندې پاتې شي، نو هغه پس زمانہ ډیر زیات اختلافات وي، ډیر اختلافات به جوړ شي.
نو تاسو زما سنت را لاندې کې راګیر کې راویني وای او سنت د خلفای راشدین پکله کوي وای پکله کا پاغي عمل کوي اوس نن هم ته هر عقیده ډیر عقاید فارشي دي ډیر اعمال دي چې هغه ته د دین نوم ورکړل شوی دی روایخلا او بس دغه څنګه ته مخامخ قرآن ته سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې د صحابه کرامو هغه دا کارونه کول چې هغه نه کول دا دین نه دی ولی هغه په دین باندې زمونږ زیات مینو او هغه زمونږ زیات په دې مینو چې الله ته ځان نږدې کی او په دین باندې عمل وکي نو که یو کار دین وینو هغه بکړې وي لکه چې کوی د پاره وو جنازه مونږ وکړو او جنازې نه بعد ټول یې کینې یو درې کې دعا وکړي دا جنازه هم شو کنه جنازه دین دی دا صحابو نه ثابت دی قران کې شته سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته او جنازې نه بعد بیا دعا کول دا اوس نشته دی نه قران کې شته دی نه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته دی او نه صحابه کرامو کړه نه چې نه کړه نه دین کدا دین وینو هغه به کړه هغه په دین باندې خپوي د زمونه هغه زیات مینو په دین باندې زمونه زیات مین دا سی مثال څوک وضو کی او دا دعا وای اشهد ان لا اله الا الله دا دعا وای هغه نه بعد اسمان ته ګوره وته وچتای وکدا کار کړي دا صحابه کړه مومن کړه هغه نه دک دا ډیر مثالونه دي بعض خلک کی جنازه وړي او لا اله الا الله په زور باندې وای بعض خلک کی اذان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موري نو ګته هغه چپکې قسمه قسم اعمال دي خلک هغه کوي ولیکن هغه صحابو نه کړی صحابو نه کړی دا دین نه دی یا ساتل دا پکار صراط الذین اس هر انسان وہی چیزوں پر صراط مستقیم ہے کل حزب بما لدیهم فرحون دی پاکستان د پیښور نه شروع کا او د دنیا بل ګټ تلاړ شه هر یو ډله وي زمون په حق کوي سود دانه وي چې موږ جهنم ته روان یو موږ پناه کوي نو څه پس کیږي دا صراط مستقیم دا لار نه دا چې اوس کې نه لار په دې باندې خلک تیر شي هغه خلک چې الله په نام کړو انبیا پیغمبران ټول کې اول صدیقین شهدا صالحین نیکان خلق انعم الله علیه وانعمت علیه صحابه کرام دا انعام والا خلق دي دین کی په کومه لار روانه دي دا اصل کې لار ده صراط مستقیم او بیا هغه احادیث ور سره یو ځای کوم چې اوس مخ کې مونږ وې صراط الذین لار دا کسانو انعامت علیہم چې انعام کړه دتا پاغي باندې غیر المغضوب علیہم کله دا سوشي یو کس باندې انعام شي صحیح رواني ونه صاحب یا څه دباو دوتی یا څه لالچ دوتی صحیح رسته وجنا هغه حق لار هغه پریږي دي او گمراه شي نو دا انعام ولا خلق هغه دي چې غضب پنه شي او نه گمراه شي نه دا چې ګنې علم ورته حاصل شو نو عمل نه کو او نه دا چې ګنې علم نه حاصلو علم والا خلق او عمل والا خلق يهود په شانون نو او د نصرانيانو په شان هغه هم نو نه به علمي گمراه کړل او نه علم گمراه کړل علم باندې عمل نه کی شاه ولی الله هغه فرمایي چې اوس هم کوم مليان چې هغه د قران او حديث باندې صحیح نه دي روان حق دین باندې نو دا غوډي چې غضب کې شوی دی او کوم چې داسي چې هغه علم نه حاصلې بس پیران جوړ شي مرشدان جوړ شي دي دا خلک دي چې گمراه دي
یعنی مطلب دا یوازې يهود او نصارا مراد نه دي د يهوديان او نصرانيانو په شان کارونه چې نن څوک کوي هغه غضب پکې کوي او غضب عام دی بیا د الله د طرف نه غضب د ټول مخلوقات طرف نه غضب او گمراهي د سورۃ فاتحه کې تاسو ګورئ یو ډیر خسته ترتیب د ژوندۍ ذکر شوی دی او د کو د مختلفو ډلو ردوم شوی دی خدا داسې درس نه دی چې غني په دې کې صنح او صرف او فصاحت او بلاغت او علمي نکات هغه بیانېږي دا زموږه چې اصلاحي د واعظ او نصيحت خبري چې یو بل ته کو تاسو یو رہی او غور او فکر پکې کوو د خپل عقل مناسب او د خپل صلاحيت مناسب د قران او د حديث قرآن نو دا زندگی یو لار ده د ژوند تیرولو لکه ګوره ته سفر باندې دی نو لکه مونږ ایدا نزو دوبۍ ته زو یا ایدا نزو په خبر ته زو نو مونږ له څه پکار تاسو دې خبرې ته ونه رسې لکه مونږ سفر باندې زو نو سفر د پاره څه پکار ستوخه پکار پیسې وغیرہ پکار دي گاڑی پکار دی یو لار پکار ده لار کې ته خوراک خاکه هغه پکار توخه پکار ده د لارې ملګری پکار دي او د لارې کې دشمنان راځي دا غي نه بچاو د پاره خلک دعاګانې کې الله دې په خیر ورته لارې کې حادثات هم راځي خلک ونرسي منزل ته او په لار کې هغه هلاک شي دغه چې د دین لار د دې دین د صراط مستقیم لارې د پاره توخه هغه سری دا ټول توخه ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا بزان سره اخلي دا ستا ټیکټ ده په دې نه غلار برواني خدای الله پاک نه بغواړي توفیق بغواړي اسنه پلار دې ته اکسیډنټ وشي او پاتې شي اسنه دنیا پسې شي اسنه څه گمراه خلک دې گمراه کی مارغان دې تختی او چرته کندو کې هغه ورځي نو تو خبردان سره واخلي او د الله پاک نه دعاګانې بغواړي خلکو اذا الله دې ملشه والله دې په خیر خیریت باندې هغه ورسوا خپل منظر مقصود تا نو دا هغه خلک هغه د شیطان په وسوسو کې راګیر دي چې هغه دا قسمه طریقه کوي چې را بس موږ اعمال کوو موږ موحدین یو موږ دا انا کول او موږ کول دا ډېر خطرناک ټکی ده د رب العالمین نو دعاګانې واړي ته چې کوم عمل کوي نو چې نیک عمل کوي کنه ګناونو باندې هم پریشان کیږي او په نیکو اعمالو هم پریشان کیږي تاسو وايي په نیکو اعمالو بسنګ پریشان کیږي نیکو اعمالو باندې دا پریشانی چې پته نه الله به دا قبول کیو کنه الله خدای له ذات دې د الله مناسب ما عبادت نکړې شو د الله لایق قدر مې نکړې شو د الله نه ملائکه يرو نکړې شو لا نو عبادتونه بکې ور سره به پریشان چې دا به قبول شي کنه ور سره پریشان چې قیامت کې برابر څه کیږي یریږي به تاسو ماته وایي چې یو کس خانه کعبه جوړي نو دین او چت عمل شته خانه کعبه چې جوړي او ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دواړو د خانه کعبه جوړول او چې جوړ کړل نو په پریشانای سره یری سره دعاګانې غواړي ربنا تقبل منا الله دې زموږ قبول کړي تقبل منا او سورۃ المؤمنون کی حکم آیت چې ده والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون هغه خلک چې هغه سکول دی ولاغو کی اعمال کوي نیک اعمال کوي دغه باوجود زونه یریدون کی دي چې الله ته پیش کیږي عائشہ رضی الله عنها ته پوښ کړو چې دا داسې مسلمانان به چې غني غلاګانی به کړی بدکاریانی به کړی دیو جن یریږي چیرې الله ته پیش کیږي موږ ګناونه کړی دي
نبی صلی الله علیه وسلم پر وینا دا هغه خلک یادې دی آیت کې چې هغه روزي نیوي منځونه کوي او صدقې خیراتونه ور کوي او داغي باوجود د خپل رب نه یریږي چې الله ته پیش کیږي صبر اثر کوي دې خبره ته سوچو کې یاره صرف هغه مسلمانانو له نه د پکار چې ګناګار دي یاره هغه مسلمانانو له هم پکار د چې هغه نیکوکار دي او پرهیزګار خلک هغه مو ویلي دا نه چې تا عملو کړو بس تا لیکل وکړه چې نه دا بخامه خو د دې بدله ملاوي خامخا دا قبول شو ډېر خبري او دا چې ګناونه انسان نشي ته ور یو طرف ته ډېر نه کوي خو باندې طرف ته دا چې ګناونه کوي چې پاغي الله سخت ناراضي نو دا د سفر چې کوم دعاګانې د دې مقصد دا دی ته دین په کار کې لګیاي ورسره دعاګانې بغواړي د الله نه بخیر غواړي او په الله باندې او باور کوي ځان باندې با اعتماد او باور هغه نه کوي بیا د الله را چې دې هر کله هغه لار اختیاري چې هغه کې خطرې نه هغه سمې لاري داغي اول اخر معلومي چې دا لار پلاني ځای ته تللی دغه څه خلک نه رواني نو لار به هغه اختیارای چې هغه بالکل معلومه ده چې دغه لار الله طرف ته رسیدو ولا لار ده او هغه د اسلام لار ده قران او سنت هغه لار ده توحید او سنت قران او حدیث هغه لار ده او توخه تاسو په جندل عبادت بکای لکه سفر کې سره تو خاصی ځان سره خوراک خاص پیسې ټیکټ نو د دې لارې د اسلام د دې لارې توخه هغه داسې زونه عبادت دي راته ټول عبادت د دې لارې ملګری صراط الذين انعمت عليهم ته یوازې په دې لار نه روان مخکې ډیر نیکان خلک تیر شي اوسم په روان دي بیا هم تر قیامت روان انبیاء په دې لار ترې صدیقین شهدا صالحین دي اوسم په عمل کې دا ستاد لارې ملګری دي دا او بیا د لارې دشمنان نه بزان ساتي د دې لارې دشمنان 1 نمبر کې يهود او نصارا د دې لارې دشمنان کافران دي او منافقان دي د دې لارې دشمنان هغه خلک دي چې سره د علم گمراه دي او هغه خلک دي چې علم نه اصلي ځان نه پوهه دا د دې لارې دشمنان دي نو سوره فاتحه مونږ ته یو ډېر بهترین یو طریقه خي پاغي باندې مونږه اگر باندې نو کوشش وکړ دې چې دا صورت مونږه کله ولولو مشکل ولولو دغه سی ولولو نو سنا ته سوچ ورته کو او که زیات نه نو د دې دا ترجمه خامخا د خپل استادانو نه یاد کړئ ځکه هر رکعت کې دا صورت هغه ویل کی اگر ځدنان به درسون کو پاغي کیوم چې د حدیث راغلي چې دا صورت څومره اهم ده او دې باره کې ماشاءالله ډیر اهم خبرې هغه مو کړلې چې داغه دوهراول ته ضرورت نشته ده چې موږ بیا وو خو د دې ډیر اهمیت ده نو کوشش وکړ دې چې دا موږ ترجمه سره هغه یاد کو او ورسره د دې هر وخت په وخت د دې تفسیرونه د استادانو اورو دې باره کې کوم تفسیرونه یې هغه پڑھاو وجدادا چې دا هر مسکی هر رکعت کې موږ لولو نو چې الله سره زموږ تعلق صحیح جوړ شي د الله سره دا کنیکشن چې دا صحیح برابر شي تاسو خیالي ګڼئ چې کله دا چې د پوی د پاره وو کچرته کې لکه یو کس بل کس سره خبرې کوي او دا خبرو دا تعلق دا کنیکشن دای برابر نه نو دې کې غټه پریشانی کاغه ته موبایل باندې خبرې کوي کاغه ته مخامخ خبرې کوي او یو کس اورینا تاسو یې سوای تیز وایا والله رب العالمین په حق صاحب ذات دې د هر کمزورۍ نه پاک دې مسله ټوله مونږ ترات کوم د الله سره تعلق کمزوري نو دا قران دا خو الله هدایت را لګل ټول خلکو لپاره هدایت ده خو لیکن د الله دا کلام به موږ صحیح اورونه आवाज نه راځي
دا به موږ له څه فائدہ رانه کی نو فائدې لپاره ضروري چې الله سره تعلق هغه برابر شي نو دا قرآن وي په دغه قرآن باندې مخکینی خلق صحیح شوی دی امام مالک رحمت الله علیه الله پر رحمت الله وری هغه به دا سنور علماء قول چې د دې امت رستنی خلق نشي سمېده مگر په هغه سبب سمېږي په کوم باندې چې اولنی خلق سم شي او اولنی خلق پس سم شي قرآن او حدیث د الله په خبرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې اوس په خلک زما او ستا اصلاح بونو په دغه معنی کیږي په دې چې ونشي نو کیسو قانون کتابونو باندې کیږي کې دې شي وقتی تور باندې هغه د یو خوب په کیسه باندې د یو بزرګ او پیر په کیسه باندې و جاړي او وتا چیرې دا ناشنا کیسه ده ټیکاوی کی بنا ټیکاوی دل پاغه سیز دي چې هغه واقعي د ټیکاو والا سیز او ټیکاو والا د غرون نه زیات مضبوط ټیکاو والا سیز چې ده قراری والا سیز هغه قرآن هغه حدیث دي مضبوط قراری والا او څوک چې دی قرآن او حدیث والا شي هغه الله قرارې وري هغه دانه چې بیا به پریږي دي الله پاکي مضبوط د غرونو عمره حوصله الله پاک ورکی دیو دی ورسوتی چې کوم صورت ده هغه کوم دا خبره چې هدل للمتقین هدایت د دې حاصلې تقوا والا خلک د چا په ژوند کې چې د الله یې رپرتي ترجمه یو ځای واوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زود الله پناه کی رازم د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم د الله بنو سره شروع کوم چې ډیر مهربان زیات رحم کوونکی دی کا به حد مهربان به انتها رحم کوونکی الحمدلله ټول د خدای توب صفاتنا خاص الله د فردی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک دے دورزی د بدلی دورزی د جزا دورزی د قیامت ایاک نعبد صرف ستا مونږ عبادت کوو و ایاک نستعین او صرف ستا مونږ مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم مضبوط ساتي مونږه پنی غلار او خای مونږ غلار صراط الذین لا ردا کسانو انعمت علیهم چې نام کړه تا پاغي باندې غیر المغضوب علیهم غضب ند شوی پاغي باندې ولضالین او ناغي گمراهان دي امين الله زموږ دعا قبول کړي اقول قولي هذا استغفر الله